تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخسار. أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زمون دعوه بالکل ظاهر دا چې د اصول حدیث په قواعد سره او پرو سره ثابت شوه ار حدیث د محمد رسول الله علیه السلام مطلقاً حجت ته کا عقیده کی کا عمل کی که څوک ورته خبر واحد نوم دی او کده متواتر. دا زمون دعوه ده ان شاء الله. او خصم دا خو قیل و قال دی د سره یو موقع دا او هغه موقع دا چې ستا دعوه کې ابهام دی او ځان پویول غواړم. ټیک د دې موقع نه چې څومره فائدې هغه ستې شو واخلته ذکر واستو بستا بیړه غر کیږي ان شاء الله. او دا به ثابتوم چې د الله د نبی احادیث اخبار احاد په عقیده کې نه مني. دا به درته خیمه ان شاء الله. او دا به درته خیم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرونه اخبار احاد په عقل او په قیاس باندې رد کې. چلو هغه میدان را روان دي چې وخت نه مخ کې ونغږیږو خو به ان شاء الله. تا چې کم شبهات کړو یا ابهامات وستا په داوا باندې نوې پویا دا غي ماته ته مزیدار جوابات درکړل. بیا یو ځل ور دي کې تکرار نه علاوه زه هیڅ هم نه وینم. تاسو پاتې شو دا خبره چې اصول حدیث دا امور قطعی دی او کزونی دی وغیرہ وغیرہ. ګور ستا دل تکار دی تنقیحات سره چې کم زیتا ته مبهم دی اغا او چې واضح کا. لیکن دلائل او دا سے ولې دی دا خود دلایلو کار دی. په میدان مناظره کې به بیا پته لګي. دې سره ستا په دعوه کې کار نشته. تا مانه د بوس کو اصول حدیث قطعی دی یا ظنی دی. ما درته وی بر ټکی تا ګوره اصول حدیث کی روح سے ثابت شده کم احادیث چې د اصول حدیث په رو باندې ثابت شو نو دغه اصول حدیث هم والا او د حدیث هم والا چې هغه د جمهور رائے ده سیوا د اجتهادي امور د محدثینو نه علاوه چې داغي اجتهادي خطا وغیرہ غنلی شي. دا اصول په خپل هم د نصوص نه مستفاد دي او په دې نصوص په دې اصول چې کوم حدیث ثابت شي دا قطعی وي یقیني وي او دا اصول په ځوان غالب باندې بنا دي او هغه قرآنی اصطلاح ده. لہذا استاد سوال حاصل جواب دا شو چې دا زما نظر دی چې اصول حدیث باندې ثابت شوی احادیث دا امور قطعیه او نصوص قطعیه دي. ولیدي یا بدلایلو کې ګورو. پات شو دا چې اعلاء السنن کې ظفر احمد عثماني صاحب ورته ځونی وي. ظفر احمد عثماني باندې چې ته ډیره ماین نو دی لزان له مفتی ندیم او یو بل حنفي مقلد ماتوریدی اشاعتی حنفی وګوره. تو وهابي سلفي غیر مقلد سره او کو غصه دی بسړیږي وکټوري سره مخاطبه ستا زمنګ مخه تبته اعلاء السنن نه پیش کې ته محدثین پیش کې اب په موقع باندې راشي. خو بیا وره او بیا وره چې اصول حدیث باندې ثابت شوی احادیث دا قطعی دي. پاتې شو دا اصول حدیث نو دا مستفاد دي د نصوصونه د نصوص پرانا کې دا اصول وضع شوی دي او دې ته د اجماع امت حیثیت حاصل شوی دی. په دې معنا سره دا قطعی دي. پاتې شو دا چې ځنې خلکو په دې کې اجتهادي آرا کړی دي نو بهشکه د جزئیاتو په حواله دي دا اجتهادي امور وی هغه ځان له خبره ده. بیا دا خبره چې ته دې ته وې چې دا صحیح دی او دا ضعیف دی په دې دلیل قطعی پیش کا. نو د تحقیق کولو د صحیح حدیث ثابتولو د پاره نصوص دي. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. صحت او ضعف کې فرق کول دا په نصوص ثابت دي او چې کله ته انکار وکړې ان شاء الله زه به بیا دلایل وبد پیش کم. نو دا غم مکو چې غنه ته د صحت د پاره بیا کم دلیل پیش کې. د احادیث او صحت او ضعف دا هم منصوصي امور دي. خبر حق ترسول فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. د قران نه ثابت دي چې صحیح گواهان نه نو خبره او حدیث به ضعیفي او فتثبتوا فتبینوا چې کله دراویانو عدالت ثابت شو نو حدیث به بالکل صحیح وي او منکر به کافر وي وغیرہ ذالک.
دویمه خبره وی تعریف او ځوان. نو تعریف او ځوان خو ما ته مختصر وکړو، بیا چې ستا ورکې کم فرمایشونه نو هغه به ته وکړې او ته حدیثو ته ځوان نه وې. ښه دا ده چې دا تعریف ته وکړې او موږ به در سره خبرې وکړو. درېیمه خبره تقسیم فی الحدیث. نو ما درته وویل یو تقسیم فی الحدیث په دې معنی دی چې د هغه د حجیت حیثیت کم او زیات کم. په دې اعتبار سره زه د حدیث کې د هیڅ قسم تقسیم قائل نه یم لا او نه دی وپېژندل. بیا چې دا تنقیح دوباره نه کړي. ها یو دی بطور اصطلاح چې د دې افراد ګڼ دي او د دې لږ کم دي. طاقت او حجیت نه انکار نه، که په عقیده کې که په اعمالو کې، خو مطلقاً منی خو صرف سندی قوت ولا ګوري. نو دې ته اصطلاحات وی لا مناقشه فی الاصطلاح. که څوک منیم کافر نه دی، که څوک نه منیم کافر بدعتي نه دی. بیا بل خبره دا چې دا تقسیم فی الحدیث چې شرعي اصطلاح نه ده، نو دا صحیح او ضعیف هم بیا شرعي اصطلاح نه ده. دا علاج بستا د دماغ ان شاء الله رستو را روانو ټرنونو کې کیږي او تا ته به ان شاء الله دا سلفي او غیر مقلد خي چې حدیث ته صحیح او ضعیف ویل شرعي اصطلاح ده، او دا ویل چې خبره واحد ځونی دی او په عقیده کې نه چلیږي دا بدعي اصطلاح ده. خدا خو زما استاد دلایل او کار دی کنه، ته په تنقیحاتو کې بحث او دلایل ولې چیړي. دا خو تا تنقیح وکړه او ما درته ووې. اوس دا ولې دی ته میدان د مناظرې ته راشه او نرشه جواب دا ولیکې ان شاء الله کړنګېدلې جواب بم وورې او ټنګېدلې بم وورې ان شاء الله. بیا دا چې عمل او عقیده کې تقسیم محدثینو کړی دی، نو که محدثین ته اعلا او سنن ته وې نو زه به دله غټه بوجې د سوتلی درکړم، بډکه کم یو کندې ته به دله وغورځوم. که محدثین ته واقعي محدثینو د امت ته وې نو چرې به ثابت نه کړي چې عقیده او عمل کې هغې په حدیثو کې تقسیم کړي. بیا وایي تا حدیث په یو مرتبه ګڼې که نه، او که ګڼې لکه د هندوانو د کافر ثابتوم. هندو ته بل سړی هندو ښکاري وي، هندو په چې په بل زور کوي ته خپل هندوتوب یې رسوي. نو ته د خپل هندوتوب ځان سره وساته. په اعتبار د حجیت تمام احادیث یو شان دي او ابره قید وسره لګوا چې په اصولو د محدثینو باندې ثابت شوي او قبول شوي وي. دغه قید به ملحوظ وي ان شاء الله. نو تمام احادیث بالکل په یو مرتبه دي چې صحت ثابت وي، او د هر صحیح حدیث منکر کافر دی، او کچرته دا سړی محدث وي اجتهادي خطا وي ځان له خبره ده. بیا دا خبره کول چې د خبره واحد او د متواتر د دوړ د منکر حکم. نو ما ته وی چې خبره واحد او متواتر تقسیم ز په دې معنی نه منم چې ګنې د دې تقسیم اثر د عقیده او عمل کې روزي، ظنیت او قطعیت کې دی روزي. دا باطل تقسیم دی. که خبره واحدی که متواتری دواړه بالکل یو شی دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دی منکر کافر دی. وی ډیر زینو کې بدرته وخیمه، ډیرو ځایونو کې دی ډیر زورم ورکړی دی چې خبر واحد به وي او صحیح به وي او قرآن سره به تطبیق غیر ممکن وي. داسې چل دی دا اکه د خضر حیات خبره کې بس یو مخامخ شونډه کې د نسوار نه دی اچولی او اکه سې چشمه او کراکور دی نه دی اچولی. نورو مکه د خضر حیات خبرې کوي ان شاء الله خیم به دی چې ته د احمد سعید ملتانی پر کټې، ان شاء الله خیم به ته چې ته د قطر شیخ بچي، او خیم به درته چې دا احمد سعید ملتانی دی او دا خضر حیات دی او دا خان بادشاه صاحب د قطر دی او دا نیلوی شاه صاحب دی، دا ټول د واصل ابن عطا معتزلی بچی دی. او دا خبره ان شاء الله د هغې کتابونو کې به چې حدیث صحیح دی او د قرآن خلاف وي، تطبیق بم ویني کېږي هزار ځایونو کې. بس زه دې د دقه ځای په انتظار شمه ته نرشه او نر ضرب نرشه او نر جمع نرشه جواب دا ولیکه او میدان ته ان شاء الله چې زه دې وینم او چیلنج به وره ان شاء الله. یو حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند مور راوړې نشي خولی چې هغه د قرآن خلافي، دا به د احنافو د پلاستیکي ذهن خلافي، دا به د رحم الله المیدانی د پرویزي ذهن خلافي، دا به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د رب د کلام خلاف نه ان شاء الله. او چې کم ځای درته خلاف ښکارېدو دا وابیان او غیر مقلدین سلفیان ناس دي ان شاء الله، تا ته به تطبیق کوي، ستا سترګې به زه یخومه ان شاء الله. فهم السلف دی وی نمانو کده ومنوی تقلید تراله دا تاشنی چشمه جولی دی تا هر څه تقلید ښکاری. فهم السلف او فهم السلفی کې فرق دی. فهم السلف د جمهور خلکو منل دي چې هغه ته قرآن سبیل المؤمنین ویل دی، او تقلید د یو امام
پړې په مړې کې اچول دي او پړانده په هغه پسې روانېدل دي او د هغه نه د دلیل مطالبه نه دي کول او په ټول دین کې د یو سړي پسې روانېدل دي. تقلید او فهم السلف دې کې نسبت د تباین دی، دې کې هر کله تسوي نشته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مفتی صاحب خبره زمونږ په دې اصول حدیث کې روانه وه. د دې متعلق تاسو یو خبر وکړه چې د اصول حدیث په روز سره هر ثابت شوی حدیث مطلقاً حجت دی. نو دا اصول حدیث خو امور اضافیه دي، یو محدث د ضعف حکم لګي او بل د صحت حکم لګي. ډیر کرته یو حدیث محدثینو په د ضعف حکم لګولای خو ته بیا هم نه مني. نو دلته کې دی اصول حدیث په باره کې تا دا خبر هم کړې ده چې یاره د جمهور رایې وي، نو هغه معیار ته وښیه چې کوم محدثین په یو خبره باندې اتفاق وکړي نو هغې ته به ته اجماع وي او هغې ته به ته د جمهور رایې وي. ورنه ډیر داسې دي د جرابو په باره کې احادیث دي، حالانکه ستاسو په کتابونو کې علامه مبارک پوري صاحب تحفة الاحوزی کې 3 ځله دا خبره کړې ده چې د دې احادیثو په ضعف باندې اتفاق دی. بیا هم تاسو لګیای او په دغه جرابو باندې لاسونه راکاږئ یاره موږ پې مسحه کوو. نو دا یو نوی تنقید چې دلته کې ته هغه معیار وښیه چې کم محدثین دې تعین وکړه چې هغه په یو خبره باندې اتفاق وکړي، نو دغه به اجماع شمارلی کېږي او دغه به چې کوم دی د جمهور رایې وي. بیا تاسو یو خبره وکړه، تاسو وایي چې یاره اصول حدیث دا امور یقینیه دي او دا چې کوم دی مستفاد من النصوص دي، او بیا هم خبره وکړه چې یاره دا په ظن غالب باندې بنا دي. یو طرف ته وایي چې اصول حدیث دا امور یقینیه دي، امور قطعی دي، او بیا وایي لږ مخکې چې دا په ظن غالب باندې بنا دي. نو دا خو ماته صرف ستا د دماغو مرض ښکاري چې په ظن غالب باندې بنا شو نو دا امور قطعیه شو، امور یقینیه شو، کنه دا امور ظنیه شو. حضرت چې په ظن غالب باندې بنا شو نو دا امور قطعیه او یقینیه نشو. باقی دا خبره چې تاسو وایي چې دا مستفاد من النصوص دي، نو ګوره حضرت واوره، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اوس دلته کې خو ټیک ده چې راوي هم پکې راغی او یو عام سړی هم که یو خبر وکړي هغه هم پکې راغی، خو دلته چې په کتابونو کې محدثین کم شرایط د راوي دپاره ذکر کوي نو د هغې ذکر شته، نو لازما په دې کې د محدثینو د اجتهاد دخل دی. دا اجتهادي امور دي او بیا بېشماره قواعد د اصول حدیث. یو محدث را لګي هغه وایي دا حدیث چې کوم دی مسترب دی، دا معنعن دی، دا چې کوم دی حسن دی. نو دا ټول اصطلاحات چې دي دا په کومو نصوصو کې راغلي دي، نو دا اجتهادي امور دي. دا اجتهادي امور دي، که د ډیرو رای شي د جمهور رای شي نو هم اجتهاد دی، او که د یو محدث رای نو هم اجتهاد دی. بیا تاسو یو خبر وکړه چې یاره د تقسیم په باره کې چې یو تقسیم په دې معنا دی چې حجیت د حدیث کم او زیات شي نو دا نه منم، او بل به طور اصطلاح چې په یو کې افراد ډیر او په بل کې کمی. دا تقسیم چا کړی دی چې یو دا تقسیم دی او بل هغه تقسیم دی؟ ما ستانه شرلټ دا تپوس کړی دی چې مفتی صاحب په حدیث کې تقسیم منی که نه منی؟ په دې معنا او په هغه معنا که چېرته محدثینو کلی جوته وښیه. به طور اصطلاح خبره کوم چې به طور اصطلاح چې محدثینو کم تقسیم کړی دی چې خبرې متواتر چې پای کې افراد زیاتی، خبرې واحد چې حد د تواتر ته نه رسي، د دغه تقسیم متعلق خبره کوم چې دا منی که نه منی. نو ته پکې بیا تقسیم شروع کړي چې یو په دې معنی او بله په دې معنی. دا خو ستا خپلې خبرې دي. ما ته د یو معتبر عالم د یو معتبر کتاب حواله راکړه چې او هغې دا ویلي چې په دې معنی ثابت دی او په دې نه دی ثابت. بیا تاسو وایي چې حدیث ته صحیح او ضعیف ویل چې کوم دی دا شرعي اصطلاح ده. نو ګوره که په دې معنا باندې چې حدیث ته صحیح او ضعیف ویل دا شرعي اصطلاح ده، په دې معنا
چې مطلب په نصوصو کې راغلي دي. جو د دې سره خو بیا نورم ډېر اصطلاحات دي محدثین استعمالي. امام ترمذي حسن صحیح وایي، دارنګې مسترب و امام بخاري وایي. نو بیا دغه ټول اصطلاحات چې په کومو نصوصو کې راغلي دي نو هغه نصوصو وروستنۍ مناظرې سره تعلق نشته، د هغې تعلق دلته د تنقیحاتو سره دی. نو هغه په دې ځای کې بیا ته وښیه چې دغه اصطلاحات په نصوصو کې راغلي. ها که په دې معنی ته وایي چې شرعي اصطلاح ده چې محدثینو دا اصطلاحات استعمال کړي دي نو بیا ټیک ده. څنګه چې صحیح او ضعیف فعل د محدثینو اصطلاح ده نو دا خبره کول چې خبر واحد مفید د ژوند دی دا هم د محدثینو اصطلاح ده او دا به زه وښیم. او باقي ستا خبره چې دا بدعي اصطلاح ده نو دا خو ستا یو خبره ده، نور هیڅ دلیل په دې باندې نشته او نه د دې خبرې څه ثبوت شته. بیا تاسو دا خبره وکړه چې یاره عقیده او عمل کې تقسیم چې کوم دی محدثینو نه دی کړی. نو ګوره ما دغه تقسیم نه دی ویلی، ما دته تقسیم د احادیثو ویلی دی چې یاره خبرې متواتره او یا خبرې واحده او یا حسن او یا مسترب او دغه تقسیماتو خبره مې کړې ده چې دغه ټول تقسیمات چې دا محدثینو کړي دي نو دا تاسو منئ که نه منئ. لکه څنګه چې جرح او تعدیل محدثین کوي، یو حدیث باندې د ضعف حکم لګی د صحت حکم لګی، هغه هم کار د محدثینو دی. دا تقسیمات په احادیثو کې چې دا معنعن دی او دا چې کوم دی مقلوب دی او دا مسترب دی، دا تقسیمات هم په احادیثو کې دا کار د محدثینو دی. نو آیا څنګه چې هغلته منئ نو دغه شان دا منئ که نه منئ؟ د دې متعلق مې تپوس کړی دی. بیا تاسو یو خبره کړې ده چې د هر صحیح حدیث منکر کافر دی. نو دې ځای کې د دې یو خبرې وضاحت دا لازمي دی. یو هو حدیث دی او چورلټ سړي انکار وکړي چې زه اړو حدیث منم، نو هغه خبره خو جدا ده. یو د دغه سړي حکم دی او دویم دا دی چې یو صحیح حدیث دی خو په مقابله کې بل طرف ته صحیح حدیث تري او یو حدیث باندې سړی عمل کوي بل حدیث پاتې کیږي. نو آیا دا څوک چې انکار کوي او یا دا څوک چې عملاً پرې دي د دې دواړو په حکم کې فرق شته او که نه دا دواړه یو شان چې کوم دی په دې باندې به حکم د کفر لګي؟ بیا دې مشرانو ته بعضې نسبتونه وکړل او زما په باره کې دې مې وویل چې یاره ته هم د دغه شیخ خان باچا بچې او د شیخ حسین شاه نیلوي، نو ډېره ښه ده چې دغه خلکو ته دې منسوب کړم. زه په دې باندې فخر کوم. نه دا چې مولانا وحید الزمان غیر مقلد چې ستاسو یو عالم دی چې هغه په هدیة المهدي کې وایي چې یاره ښځه مؤذنه کیدی شي، او یا دغه شان مولوي نورالحسن غیر مقلد عرف الجادي کې لیکي چې یاره مشت زني یعنی د لاس نه فایده حاصلول دا جایز دي. چې دغه شانتې خلکو ته مې نه منسوب کړي نو حسین شاه نیلوي او شیخ خان باچا د قطر رحمهم الله هغې ته مې منسوب کړی، په دې باندې زه خوشحالېږم. آخر کې مفتي صاحب تا یو خبره وکړه چې یاره فهم السلف او فهم السلفي، فهم السلف او تقلید او د یو کس منل دي کې تباین دی. نو ګوره تقلید هم که د یو کس په سلفو کې کوي نو هغه هم سلفي شو، نو دا سلفي هم د سلفو یو فرد شو. نو ته وایې دې کې تباین دی. نو زه یم کم از کم تاله خو تیسیر المنطق او یا دغه کتابونه ویل پکارو چې یو طرف ته عموم دی او بل طرف ته خصوص دی او ته وایې چې په دې کې تباین دی، خو بهرحال دا موضوع نه ده. نو مفتي صاحب دا څو خبرې بیا قابل وضاحت دي او دا زه صدر مناظر ته ویم چې خپل مناظر په دې خبرو پابند کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صدرین هم مخاطب کوم، زمون دعوا و مختصر تنقیحات جامع انداز کې ووره اور د دې خصم دجل و فریب ته مستقل متوجه شه. مونږ دعوا کړې ده چې محدثینو په اصول باندې کم حدیث ثابت شوی وي دا مطلقاً حجت دی په عقیده او عمل دواړو کې، که خلق ورته هر نوم د خبر واحد او متواتر وغیره پشان کی دي. دی خبره کې هیڅ خفا نشته او نه دا د تنقیحات لوړ ده. بیا هم د دوه کلفه په دې ډکړل چونکې ما ته ابهام دی او په دې خبر وضاحت نشته وایي کا او مې کو د تنقیحاتو نه مناظره جوړه کړه. دا دومره نه پوهېږي
او د سره زما د مناظرې وجه دا و چې د خپل ویلو چې مفتی صاحب زه اخوا دیخوا مولا نه یم دغه ټکي زه دوکه کړی مفتی صاحب زه ګوره ډېر د هر کتاب مدرس یم مفتی صاحب ما سره چې علمي خبرې کوي زه ډېر خوشحالېږم او مفتی صاحب ما سره چې فنونو ته وړې ما له ډېره مزه راکوي اوس په دې خبرې نه کوم چې د یو څو خبرو کې د څومره علمي د عبارتونو غلطۍ دي جمع کېږي چې دې ګرفتو کې انشاءالله مونږ به بیا ټولې را جمع کړو خو عرض دا دی چې دعوې دي د علم کولې ته ما د علم د وجه نه منتخب کړی چې ته به ښه عالم درسي او حال دی د علم دا دی د ځوان بچي او د بوډان وصیه چې په تنقیحاتو کې اوس تنقیحات کې او مناظره دی په تنقیحاتو کې دننه جوړه کړې ده نفس ابهام مې د تلری کو که ټیکو که غلطو زما یو مطلب دی مثال ما وی هغه ستا خوښ دی نه دی خو تا ته پته ولګېده چې زما دا مطلب دی ته د هغې مقابل اوس جواب دعوه ولیکه او دلایلو کې به بیا ما سره باس وکړه ته جواب دعوې نه اوړې راوړې او چونکې چنانچه لاکن لهذا نه کار اخلي خو انشاءالله یاد ساته دا کم پراټ چې ته کې رحیم الله المیداني صاحب کم ډوګ بوګ چې ته کې د دې ټولو ډوګ بوګونو زه وتیم ستا په شان مقلد زه ومومه ستا په شان حنفي او ماتوریدي او د واصل ابن عطا په عقیدو پسې روان زه ومومه دا ستا په شان دا ته چې کم ډوګ بوګ کې ما په جاهلیت د زمانه کې دقسې ډوګ بوګ کړي دي دا هغه اهل حدیث سره وکړه چې د مور پلار نه پیدا اهل حدیث وي او د احنافو په ډوګ بوګ نه پوهه نو به په دوکه کې زه د ډوګ بوګیانو نه الله حق ته رایستې ما سره دا 4-5 مه کوه که دې زه به د 13 او 14 باندې ودروم انشاءالله العرض اوله خبره دا کوي چې اصول حدیث کې د جمهور معیار مقرر کته پرې د جمهور معیار ما درته وی اصول حدیث باندې د امت ثابت شوی حدیث په دې باندې حکم د قطعیت لګي تا ته د دعوې نه ابهام لړو ته اوس د دې مقابل جواب دعوه ولیکه چې نه دا ځواني دی ته جواب دعوه ولیکه رستو به دلایلو کې ما ورته ښیو چې جمهور څه ته وایي او معیار څه دی جمهور څه ته وایي خو اکثر ورته وایي که نه عجیبه خبره کوي د الله ولیانو بیا وایي دماغ دی ما ته خراب ښکاري او دماغي مرضي دا د دې خبرې دلیل شو چې ته دماغي مرضي خپلی المرء یقیس علی نفسه سړی په خپل ځان باندې قیاس کوي چونکه یو دماغي مریض ته بل سړی دماغي مریض ښکاري زه دماغي مریض یم او که نه یم دا په خپل ځای مسله ده البته ستا په دماغي مرضوالي باندې دا دلیل مبرهن شو ځکه چې تا ته زه د ځان په شان ښکارم نو ته هم دغسې یې بیا وایي چې یاره په ځواني باندې په ځوان غالب چې کوم شی ثابت شي وي هغه ویم ځواني الله دې اتیا ځله غرق او پرک په دې خپلو نعمتونو کې په ځوان غالب سره دا خبره حاصلېږي چې څلور ګواهان موجودي چا زنا وکړه دې به رجم کولی شي چې واده کړی شوي دا رجم دا حکم قطعي دی او که نه دا ځواني دی دا قطعي دی قرآن ویلي دی فرجموهما نکالا من الله وغیره آیاتونه نو دا قطعی امر دی او په ځوان غالب ثابت شوی دی ځکه دا څلور ګواهان خو څه نسې قطعي نه وي دا څلور ګواهانو باندې چې دا حکم شوی دی دا د ځوان غالب په بنا شوی دی ممکن دی چې څلور ګواهان دروغ هم وي نو دا لازم نه دی چې په ځوان غالب یو شی ثابت شي نو دا دی ویم ځواني به قطعي وي خو دا د میدان مناظرې خبرې دي ما درته دا ووي چې په ځوان غالب یو شی حاصل شي دا به قطعي تا ته ابهام لرې شو ته نرشي اوس د دې خبرې توړ په جواب دعوه کې وکړه که نه وی چې څنګه تقسیم معتبر معنی افرادن وغیره وغیره وی معتبره حواله راکا الکه د خبر واحد او متواتر تقسیم تکې نو حواله پتا ده زه خو نافی هم زه خو نه منم والمانع والنافی لا يطلب منه الدلیل مولا لقاری او ټول وی ما نه دلیل مغواړه ته په خپل دلیل پیش کلا تکف ما ليس لك به علم صحیح او ضعیف ویم شرعي اصطلاح ده او وای دغه رنګ چې کوم دی خبر واحد هم شرعي اصطلاح ده یو منی او بل نه منی جواب دا دی چې دا د جواب داوی خبرې نه دي دا د تنقیحات نه دا د دلایل دي ځوان بچیا لہذا صحیح او ضعیف په اتفاق د محدثینو اصطلاح ده دویم صحیح او ضعیف قرآنی او نبوي اصطلاح ده او خبر متواتر او خبر واحد د معتزله اصطلاح ده ته د معتزله اصطلاح قرآنی اصطلاح ته څنګه راوځي بیا وی چې را
صحیح حدیث مقابل چې څوک په بل حدیث عمل کوي دا د دعوی سره هیڅ کار نشته زما په دعوه کې دا خبرې کم زیدي بیا وی وحید الزمان وغیرہ وحید الزمان قسم بالله په وحید الزمان تک ماستا نسبت کو دا به د وحید الزمان دا بستا د عفو د پاره دلیل شي ته په الله یقینو کا دا داسې دی لکه د واصل ابن عطا نسبت چې سړی حسن بصری ته وکي ستا په نسبت د مقلد وحید الزمان ستا په نسبت داسې دی لکه د واصل ابن عطا معتزلی په نسبت حسن بصری ته د وحید الزمان نم پرېوتی استا نسبت ما نیلویشات نه دی کړي ملتانی او خضر حیات ته نه دی کړي ستاسو د خضر حیات دی ټولو نسبت ما واصل ابن عطا معتزلی ته کړي دی غلام احمد پرویز ته مې کړي دی خپل نیکو پیژنه او خپل د چا پر کټي هغه سيو پیژنه تقلید او فهم السلفی دا تباین نه دی تقلید دا د فهم السلف ضد دی او دا کله کله داسې وي زه به امثال درکم د یو کلي د لاندې به داسې افراد وي چې هغه به د خپل بله کلي نه بیا په طرف د ضد او ضدین کې وي د دواړو نسبت کې به تقابل او تعرض وی عرض د خبره داده ز صدرین مخاطب کوم داوا مونږ بالکل صفا ولیکلا س جواب داوا باندې په داوا چې د کم تنقیحات او تحفظات دا غي ما بالکل صفا جوابات ورکړل زه د صدرین نه دا خبره کوم خپل صدر صاحب هم مخاطب کوم چې د فریقي مخالف نه دی جواب داوی طلب وشي کني بل نمبر کې با ز بالکل دلائل شروع کوم او دا د دې شکستی ان شاء الله الرحمن چونکه چنانچه لکن لہذا مکوا د تنقیحات په نوم باندې ټیم مپاس کوا خپل عقیده در میدان تک چې غار غار د کم ان شاء الله ټول پنځ پیریان وره ټول پنځ پیریان به شمول خضر حیات او احمد سید ملتانی او مونین شاکره د سوتلې په بوجه کې ما چوما او دغه پنځ پیر بدرې ته مولم چې د مانیره د خلکو د غول در باندې را پاس را بېږي ستاسو انکار حدیث ان شاء الله زنه متخم پنځ پیریان وره ټول عمر مو ویل چې مون قران بیانو والله تاسو قران د بخاری مقابل بیانوي تاسو قران د صحیح مسلم مقابل بیانوي تاسو قران را له محمد رسول الله حدیثونه په واقع تاسو قران د گمراهی سبب جوړ کړی دی لکه الله چې فرمایي چې یدل به کثیرا لکه الله سبحانه وتعالى چې فرمایي چې فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه القرآن حجة لك او عليك مصداق تاسو ګرځي ان شاء الله دا بزخیم لہذا ز صدر مخاطب کوم چې جواب داول د خپل حسم نه راواخلي ورنه مونږ به دلایل شروع کوو دا بستاسو شکست او فرار وي ان شاء الله او دا به زمونږ فتح وي او زبیا چیلنج سره واما تمام احنافو کې بالعموم او تمام پنځپریانو کې بالخصوص دا جرأت نشته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مقابل دا سرای قائم کی چې هغه بیا ثابت کی وټینګ په پاتې شي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مفتی صاحب بار بار دا مطالبه کوي چې جواب دعوه پیش کا نو جواب دعوه زما حق دی دا زه پیش کوم خداغې نه مخکې مفتی صاحب ستا په دې خبرو باندې سرسری نظر اچوم خبره تا وکړه چې یاره هر هغه حدیث چې په اصول حدیث سره ثابت شي نو مطلقا دا حجت دی په عقیده او عمل دواړو کې او په دې باندې حکم د قطعیت لګي نو ګوره مفتی صاحب ما دا خبره تا ته بار بار وکړه چې اصول حدیث دا امور اضافیه دي یو حدیث کې به بعض محدثین به ورته ضعیف وي او بعض به ورته بیا صحیح وي نو هغه ځای کې به بیا ته خبره نه مني چې ستا مفاد په ضعف کې نو ته به ورته ضعیف وي او چې مفاد دې په صحت کې نو ته به ورته بیا صحیح وي نو د دې وجې نه ما تا نه دلته کې تپوس وکړو چې د دې لپاره ته یو معیار مقرر کا چې ته به اجماع څه ته وي ځکه چې تا ته ما خبره وکړه چې د جرابو په باره کې چې څومره احادیث دي ستاسو مشر ستاسو عالم عبدالرحمن مبارک پوری صاحب تحفة الاحوزی کې 3 ځل دا خبره کړې ده چې د دې احادیثو په ضعف باندې اتفاق دی او په هغه ځای کې بیا تاسو هلته کې هغه اتفاق په ضعف باندې او هغه اجماع په ضعف باندې نه منئ نو د دې وجې نه دا خبره ضروري وه خو د دې نه ته تیر شوې او تا دلته کې تعیین ونه کو داسې معیار دی مقرر نه کو چې یاره څه ته به ته اتفاق وی چې کم کم محدثین یو حدیث ته صحیح وي یا ورته ضعیف وي بیا دا خبره کوي چې یاره ته ټوک پوک کې او زه هم ستا شان په دې لارو باندې تیر شوی نو ما هیڅ ټوک پوک نه دی کړی ما ستا په دعوه باندې تنقیحات کړي دي او دا زما حق دی
د اصول مناظره په بنیاد باندې پاتې شو ستا خبره چې ته هم په دې ډوک پوک او په دې لارو باندې تیر شوی نو دا خبره مونږ هم داسې ګڼله چې یاره ته د من اوله الی آخره ټوله ګنډکپي او ډوک پوک کې خو چې اوس تا په خپله باندې اقرار وکړو نو المرء یؤخذ باقراره خپل اقرار د سړي معتبري او د ټولو نه لوی شهادت چې کوم دی دا خپل اقرار دی تا په خپل ځان باندې اقرار وکړو نو مونږ له پکار ده چې ستا خبره مونږ ومنو چې واقعي دا ډوک پوک چې کوم دی دا ستا د زندګۍ یو اهمه حصه ده بیا مفتی صاحب یو ډېره عجیبه خبره کړې ده چې په ظن غالب باندې چې کوم شی ثابتېږي نو هغه به قطعي وي لکه څلور ګواهان چې کله په زنا باندې پیش شي نو رجم ثابتېږي او رجم دا قطعي حکم دی نو ګوره دې ځای کې زه تا ته حیران شم مفتی صاحب په خبره باندې ځان پوهه که څلور ګواهان چې دي نو دا ثابت دي د نص قطعي نه چې هغه قرآن دی نو د څلورو ګواهانو دا قطعیت د قرآن نه ثابت دی نه دا چې یاره دا څلور کسان دي او ظن غالب دا دی چې دا رښتیا وایي نو د دوی قطعیت ثابت شو هلته کې نص قرآن دی نو د دغه نص قرآن نه د دې څلورو ګواهانو قطعیت دا ثابت دی دا په ظن غالب باندې نه ثابت خو دې خبرو کې فرق دا علمیت غواړي او دا سنس عقل او فهم غواړي او عاجزي غواړي ورنه سأصرف عن آیاتي الذين يتکبرون في الارض بغیر الحق دا آیت به بیا د چا دپاره شي بیا مفتی صاحب یو ناشنا خبره دی دا کړې ده چې دا صحیح او ضعیف دا د محدثینو اصطلاح ده اجماعي اصطلاح ده او دا قرآني او نبوي اصطلاح ده او متواتر او خبر واحد دا بدعي او د معتزله اصطلاحات دي ګوره مفتی صاحب صحیح ضعیف متواتر خبر واحد وغیره دا قرآنی او نبوي اصطلاحات نه دي دا اجتهادي اصطلاحات دي او دا خبره چیرې متواتر او خبر واحد دا د معتزله اصطلاحات دي نو اوس واله ګوره د خپل ځان نه واله ښکته پسیسه تا په خپله دعوه کې خبرې متواتر او خبر واحد لیکلی دی نو اول د واصل بن عطا بچی ته شوي بیا پسې ښکته زه ستا هر غیر مقلد عالم دا د ما سره دې وخت کې تحفة الاحوزي کم کتاب چې ته د احادیثو د اصول حدیث یا د احادیثو شرح چوتې نو پای کې به چې کوم دی د خبرې متواتر او د خبرې واحد تقسیم به کلی نو دا ټول ستا په نسبت باندې چې کوم دی دا معتزله شو دا د واصل بن عطا زامن شو نو دا معتزله نه دي د واصل بن عطا زامن نه دي البته چې تاسو وایي چې یاره څوک هم خبرې واحد او خبرې متواتر اصطلاحات او دې کې تقسیم کوي دا به د واصل بن عطا بچي نو مونږ وایو نه دي چې تاسو وایي چې دي نو ته ستا نه ښکته واله پورته پسې زه ستا مشران دا ټول بیا د واصل بن عطا بچي شو چې دغه تقسیمات د ټولو محدثینو شارحینو کړي دي خبرې متواتر خبرې واحد خبرې مشهور عزیز غریب معنعن مسلسل مقلوب مسترب دا ټول اصطلاحات دوی استعمال کړي دي او دا خبره چې یاره مونږ د چا پر کټیان یو او د غلام احمد پرویز او یا د نورو نو زه تاته ویم چې ای د انګریزانو د پاللی شوي عبدالحق بنارسي پر کټیه او د دغه لامذهبه عبدالحق بنارسي پر کټیه دا واوره چې ته خو زمونږ د اوبو ته د غورځولو خبره کوې خو زما ضمیر دا نه مني شریعت کې د اوبو د پاک ساتلو حکم دی چې که زه تاسو د وسپنو په بکسونو کې بند کم نو بیا هم زه ستاسو اوبو ته غورځول دا نه غواړم ځکه چې دغه اوبه بیا د پاکېدلو نه دي نو دا زما ضمیر نه مني چې اوبه زه په تاسو باندې داسې ګنده کم چې زه تاسو اوبو ته هم ګزاره کم ځکه داسې لامذهبه او لادینه خلک چې کم دی هغه په اوبو ته غورځول نه دي پکار بلکې د هغوی جثې د روی زمین نه مکمل پناه کول پکار دي بیا وایي چې یاره داسې کلي به درته وښیم چې د هغې د افرادو په منځ کې به تبایني نو ګوره د کلي د افرادو په درمیان کې د نسوب اربعونه یو نسبت ضروري خو هر چې د تقلید او د فهم السلف په درمیان کې چې تا کوم نسبت ووایه چې یاره نسبت د تباین دی نو دا ستا د جهل لوی علامت دی بیا وایي چې یاره تاسو قرآن د بخاري او د مسلم خلاف استعمالوئ افسوس په تا باندې
قرآن کریم د بخاری او د مسلم خلاف مونږ نه استعمالو. تاسو بخاری او مسلم راغستی او د قرآن مخالف کړي دي او د قرآن نه لوی مرتبه تاسو بخاری او مسلم لور کړي ده چې کله قرآنی آیات راشي نو تاسو یې رد کړئ د بخاری او د مسلم په روایاتو باندې وروستو ته زه بیا داخیم او په خپله باندې ته اقرار کې چې یاره په بعضې نسبتونو سره زه منکر قرآن یم. بالاخر ستا د خبرو حاصل دا شو چې د اصول حدیث په باره کې ما مطالبه کړي و نو تا وویې چې دا امور قطعیه دي. دغه شان ما د حدیث د تقسیم متعلق مطالبه کړي و نو تا انکار وکړه چې زه بالکل په حدیث کې تقسیم نه منم، بدعي دي ورته ووایو. ما وویل چې د محدثینو د اجماع دپاره او د اتفاق دپاره یو معیار ته خپل نظر کې وښیه، د هغې نه تا انکار وکړو او بار بار د دې خبرې له زور ورکړه چې یاره جوابي دعوه پیش کا. نو دا واخله زما له طرف نه دا جوابي دعوه شوه چې خبرې واحد غیر محتف بالقرائن مفید د علم الیقین نه دی بلکې دا مفید د ژوند دی، لہذا په عمل کې حجت به وي خو په عقیده کې حجت نشي کېدی. خبر واحد غیر محتف بالقرائن مفید د علم یقینی نه دی بلکې مفید د ژوند دی، لہذا په عمل کې حجت کېدی شي خو په عقیده کې حجت نشي کېدی.